بسم الله الرحمن الرحیم. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. فعل الحکیم دا عقلمن کار لا یخلو دا حالی نوی عن الحکمت دا حکمت او مصلحت نا. په دې سبق کې دا خبره بیان شوې ده چې د عقلمن انسان کار دا د حکمت او مصلحت نه حالی ني، ځکه عقلمن انسان کلم چې یو کار کوي نو هغه به بې پیدي ني او نه هغه خپل وخت ضایع کوي. چې کم کارم کوي په هغې کې به یو حکمت او مصلحت خامخا وي. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې لا یخلو دا د باب نه سره ینصرون راځي، خو لونې مصدر دی، معنی د خالی کېدل. یخلو په اصل کې یخلو وو، په واو باندې ضمه ثقیله او هغه ساقط کړه نو یخلو شو. حکمت دا واحد دی، جمع حکمون راځي. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. د دې ترکیب داسې دی چې فعل مضاف، الحکیم مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا. لا یخلو فعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، عن حرف جار، الحکمت مجرور، جار سره د مجرور نه متعلق شو لا یخلو فعل پورې. فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه. دا جمله فعلیه په تعویل د مفرد سره، محلا مرفوع دا خبر شو د مبتدا د پاره، مبتدا سره د خبر نه، جمله اسمیه خبریه.